جمعې مبارک ورځ ده او مستا لږ وخت هغه بقایه دی. کومه میاشت مبارکه چې شروع ده دې میاشتې ته ربیع الاول ویل کېږي او په دې میاشت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړی دی. په دې کې د علماء کرامو اختلاف راغلی دی چې دا په کم تاریخ باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ربیع الاول دنیا ته راغلی دی. بعضی 8 تاریخ یادوي، بعضی 9 او بعضی 12، ولیکن صحیح قول پدې کې هغه مختلف دی. پدې باندې اتفاق دی چې میاشت مبارک هغه د ربیع الاول و او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات اقدس هغه دنیا ته راواستولی شو. الله تعالی په خپل باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق فرمای وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، چې ما تاسو نه استولی دې ټول عالم ته الا رحمتا للعالمین، مگر دا چې د ټول عالم د لپاره تاسو رحمت یې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تمام عالم باندې هغه شفقت او مهربان او رحیم ذاتو. الله تعالی هغه په هر طریقه باندې کامل او مکمل هغه ګرځولیو او هر یو صفت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه کمال ته رسیدلیو. حدیث مبارک کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي انا سید ولد آدم، جزا د بنی آدم د آدم علیہ السلام د اولاد سردار ما ولا فخر، او په دې باندې ما ته ستکبر اغا نشته دی، یعنی زه په تکبر نه کوم. او انا ولوائي وبيدي لواء الحمد يوم القيامه ولا فخر، د قیامت پر ورځ باندې به د حمد جنډا یعنی د ټولو نه لویه جنډا د الله د تعریف جنډا هغه به زما په لاس کې وي. او په دې باندې نبی علیہ السلام فرمایي زه فخر نه کوم. بهرحال داسې ډېرو احادیث مبارکو کې قرآن مجید آیاتونو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا رحمت کېدو د سردار کېدو ذکر هغه راغلی دی.